نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. سورة الحشر اتیشتم پارا یولسم آیت د خیبر غزا د بن نذیر قبیله جلا وطنی مخکې بیان شو. پس پدې رکو کې الله پاک د بن نذیر قبیله سره د منافقانو وعده خلاف بیانې. يهوديان د مدینه منورې نه چې کلا د بن نذیر قبیله والا د مسلمانانو سره اختلاف راغی، دې ته منافقان وې چې موږ بس تاسو ملګرتیا کوو، که تاسو د مدینه منورې نه څوک وباسي نو موږ به در سره وځو، ستاسو خلاف موږ د چا سره ملګرتیا نه کوو. چې کله د جلا وطنې مسله د یهودیانو د بن نذیر قبیله راغله، دې منافقان خپل وعدې رښتیا نه کړې، وعدې یې ماتې کړې. یهودیان د مدینه منورې نه جلا وطن شو، لیکن منافقان مدینه منوره کې پاتې شو. دی وسره ملګرتیا ونه کړه او دی ورته ویلو که تاسو سره څوک جنګ کوي موږ به تاسو سره ملګري یو، لیکن دی هیڅ قسم ملګرتیا د منافقانو د دې یهودیانو سره ونه کړه. یا الله پاک فرمایي چې اے مسلمانانو، دا منافقان د الله نه دومره نه یریږي چې څومره ستاسو نه یریږي. دی په دې باندې یریږي چې څنګه مسلمانان په موږ ویشي، د مسلمانانو نه یریږي، لیکن الله نه نه یریږي ځکه چې الله پاک په عذاب کې تاخير راولي. دی الله نه نه یریږي چې عذاب پر باندې راولي. بیا دا یهودیان او دا منافقان دا هیڅ کله مسلمانانو سره جنگ کې مخالفت او مقابله نشي کولی، او د بزدلې په میدان کې کولی شي چې دی په قلا کې دنه مسلمانان په کلو میدان نو بیا جنگ کولی شي، یا مسلمانان په کلو میدان ولاړي او دی د دیوالونو نه پناه ولاړي، دی بیا جنگ کولی شي. خو مخامخ دا بزدلا یهودیان او منافقان جنگ نشي کولی. په دې افغانستان د دې عیسایانو کافرانو ترتیب هم دو، مسلمانان به ته په میدان ولاړو او دی به په خپل مورچو کې مضبوطو هغه بوجې به د شګې ډکې کړې وي، د هغې شاته به دی پناو او بیا به مرمباړې دی د انګریزانو کافرانو والي هغه کوم مسلمانان هغې به په میدان ورته ولاړو. عموما دا 20 کاله چې دا جهاد په افغانستان کې وشو نو مسلمانان به عموما په میدان او دا کافران به چې نور به اسم نو په هغه ټینکونو کې به ناست چې په هغې به ګولې اثر نه کوي، او د هغې باوجود به دوی بزدله یریدل او تښتېدل. دا ولې دا بزدله دي، دوی جنګ نشي کولی. دغه طریقه د پخوانه دا د یهودیانو او د دې منافقانو د بزدلې وه. نن الحمدلله ټول دنیا مسلمانان یې ګوري، یو طرف ته د حماس غریبانان مجاهدین او بل طرف ته د امریکای ناجایز بچی اسرائیل والا کافر، هغه حال تاسو ګورئ چې دین او اسوسو نشي چې ته په یتیمانانو، چې ته په مظلومانو، په زنانو او چې ته په هسپتال او چې ته په خیمو کې مسلمانانو په هغې بمباري دغې زو هلکه د مقابلې دپاره تا سره مسلمانان ولاړ هغې ته ټینګ شه، هغې ته د ټینګې دي او چې دغې وس نه کېږي نو چې ته مسلمانان کمزوري ګوري او د هغې نه خپل زور باسي او د هغې مسلمانانو جرأت او بهادري هغه ترې نه څوک ټینګوي، هغه ترې نه پوځیان ټینګوي. حماس مجاهدین چې ګوري نو
کله یو ځای کې فوجي ته مړ کړي یا ژوندي ته بوتلي کله بل ځای کې هغې ته د کار خلک بوځي او دا بزدله چې ته مسلمانان زنانه او ماشومان او چې ته هسپتال او غریبانان په هغې باندې خپل ظلم کوي دا د دې د بزدلۍ حال دی الله فرمایي چې دا یهودیان او دا منافقان تا سره جنګ نشي کولی که کوي چېرته به پټ ناست یو د سره په جنګ د لرې لرې کوي نور نږدې مقابله دا هېڅکله نشي کولی دا د دوی د بې ایمانۍ بزدلي ده او ظاهرا به ته ګورې چې دا خو ټول یو بل سره متفق دي لیکن زړونه یو بل تر دشمنۍ نه ډک ظاهرا ښکاري چې دا یهودیان عیسایان کافران ډېر خپل منځ کې جوړ دي خو د زړونو یو بل سره دشمني د دې ډېره او دا بې عقل خلک دي د دې مثال په شان دغه پخوانو کافرانو لکه څنګه چې د بدر په موقع هغه مردار شو دوی به هم دغه شان مردار شي او د خپل کفر سزا به دې ته ملو شي او بیا د شیطان کم کار دی شیطان یو انسان ته وسوسې اچي تر دې پورې چې کفر ته نزدیکي او په دې انسان چې کله کفر وکړي بیا ورته زه خو درنه بری یم ما خو در سره کار نشته ایمان نه اخلاص په داسې باره کې علامه ابن جوزی رحمت الله علیه په خپل کتاب تلبیس ابلیس کې ګڼ واقعات ذکر یو بزرګ څه کسانو سفر کولو خور و سره وه چې زه دا خور به موږ اوس چا ته پرېږدو بس د دې عیسیانو بزرګو هغه ته پرېښودل چې دا زموږ کور دی او د دې خیال ساته کسان لاړل سفر باندې چې واپس وخت تېر کړو دې بزرګ ته شیطان وسوسې شروع دا زنانه چې دا به یو کوټه کې و دا بزرګ به بله کې اول رو خبرې په مزه دومره دا پورې وکړه چې د دې زنانه نه د زنا نه بچی پیدا شو اخر چې کله بچی پیدا شو دې غوپی چې جوز به دا خلک راځي بیا به راته څه وایي هغې نه بعد دی دا شیطان په دې سړي باندې محنت کو چې بچی پیدا شو زنانه یې مړه کړه او ماشوم یې مړ او ورسره قبر کې ښه ورونه چې واپس راغله بزرګ دی وی زموږ خور یا مړه شوې ده قبر دغه قبر چې قبر وکړ او په قبر کې ماشوم او زنانه دواړو داسې سړی خو ګیر شو مسله لاړه آخر دا چې بزرګ پانسې ته ورسېد چې پانسې ته ورسېد بزرګ له شیطان راغی چې چانس ته سره شته بس صرف ما ته سجده وکړه زه د دې پانسې نه خلاصوم بزرګ وي راشه هسې هم مړ کېږي چې د دې نه خلاص شم توبه وباسم سجدې وکړه شیطان ته چې سجده وکړه شیطان ورته زه تا نه بری یم زما تا سره هېڅ کار نشته لاړ سړی بې ایمانه پاتې شو اول بزرګو شیطان ورته زه در سره یم خو ایمان نه اخلاص کې بیا ورته وایي زه در سره نه یم شیطان په سړي دا کارونه کوي الله دې موږ او تاسو شیطان د غلبې وساتي بیا الله جل شانه مؤمنانو ته تقوا متعلق ارشاد فرمایي مؤمنانو تاسو تقوا اختیار د سبا د پاره تیاری قیامت د پاره تیاری کوي اخرت د پاره تیاری کوي او د الله د یری کافرانو مرګتیا مکوي ځکه کافران الله تابعداري او ایمان پر خودل دي الله جل شانه بدی تر دې سزا ورکړي د فاسقان بیا د مؤمنان د فاسقان او کافرانو فرق بیانې بیا د قران کریم عظمت بیانې الله فرمایي چې دا قران په یو غر نازل کړو او باغې کې مې دا تمیز پیدا کړو د او د بدو دی بم د الله جل شانه د يرنا ټوټي شو قران کریم دومره لوی د عظمت کتاب او بیا د الله جل شانه د وحدانیت دلایل او صفات بیانېږي نو فرمایي الم تر تنظر الى الذين يكسانوا تنافقوا جغي منافقان يقولون قيوي لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب بلرونا كسانوا تا كافران دي اهل كتابنا بالنذير قبيله توي لئن اخرجتم اجرتاس واستلشوا د مدينينا لنخرجن معكم من بقام خاوذ تاس سر د مدينينا ولا نطيع فيكم احدا ابدا هم اسکر تابعدارین کو استاس خلاف احدن دیت چاسر ابدن حس کلم وین قتلتم کچرتاس سر جنگ کولشو کچا در سر جنگ کو لننصرنکم من بقام خاستاس مدد کو اللہ یشهد انهم لکاذبون او اللہ پاک گواہی ورکی چی بی شکل بی درو جن لئن اخرجو کچری او استلشو
دا یهودیان لا یخرجون معهم دا منافقان نوزی دوی سره ولئن قتلوا او کچر دی یهودیان سره جنگ کول شو لا ينصرونهم دا یهودا منافقان دوی مدد نکي ولئن نصروهم او کچر دوی راشي مدد دی یهودیان تعالی یولن الادبار یہ مخا واری خپل شاگان پتیخ تک د بوز دی لینا ثم لا ينصرون بیا دی مدد نشي کولی انتم خامقا تاسو مسلمانان اشد رابطن دیر سخی پیرکی فی صدور پسنو دی منافقانو کی من اللہ دا عذاب دا اللہ ندمرن یریگی سمرستاسو نیریگی ذالک بانو قوم لا یفقهون نازکا بیشک دی چی دیو دا سی قوم دی چی دی نبتویگی لا یقاتلونکم جمیعا دی جنگ نشکولی تاس سرا دا یهودیان پیوزے باندی الا فی قرم محسنت مگر پکلو پقلاگانو محسنت بندو کی چاہ بندی بھی کی چاپیرنا او من ورائی جدر یا شاعت دیوالنا دیوال نشاعت بولاری نبیا بجنگ کئی او کم مقامق جنگ نشکولی باسم بینہم شدید جنگ دوی پقبل درمیان کے سخت تحسبهم جميعا تبخیال کے بدی بانی چدا کو یوزے دی وقلوبهم شتا او دوی زرن دیو بلن جدا دی ذالک بانہم قوم لا یاقلون دا زکا بیشک دوی چدی او دا سی قوم چدی عقل نلری کما طلی الذین من قبلهم قریبا ندی مثال پپر خودر ایمان کی پشاند مثال لے کسانو دی چغید دی نوڑان دیو قریبا نزدی ذاقوا وبال امرهم اسکلا سزا دخلوا کارونو ولهم عذاب علیم ودوی دپار عذاب دردناک کی باقرت کی کمثل الشیطان دوی مثال پشان د شیطان دی اذ قال الانسان کفر ہر کلچ اوی دا شیطان دی انسان ته چت کفر اوکا کار پہ دا کفر اوکی فلما کفر ہر کلچ کفر اوکی قال انی بریء من کذا شیطان تیزستان بریء انی اخاف اللہ رب العالمین یقینا زیریگم دا اللہ نچ رب العالمین دے فکانا عاقبتہما پس او انجام دا دی دوالو یعنی دا دی کافر او دا دی شیطان انہما فی النار خالدین فیہا یقینا دا دوالا بھئی پدے اور کی دی بامیشی پدے کے وذالک جزاء الظالمین او دا بندد ظالمانو دا یا ایہا الذین آمنوا مومنان اتقوا اللہ دا اللہ نہ یریگے ولتنظر نفسا او دی گوری او نفس ما حق ستا قدمت لغد چه دا کردی دا سبا دا پارا یعنی غد تیاری دی گوری چه قیامت دا پارے کردی واتقوا اللہ تاسو یریگے دا اللہ نا ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ پاک خبردار استاسو پامل نباندی ولا تکونو تاسم کی گئی کالذین نسوا اللہ پشان دے کسان چغی ارکڑ دے اللہ پاک پتا بدارے کی فانساو انفسو پد ارکڑ دی خپل زانونا پس اللہ جل شانہو ہیر کر دین خپل زانونا یہ دا خپل زانونا تیاری اولائے قوم الفاسقون دا کسان چی دی فاسقان دی لا یستوی اصحاب النار ندی برابر خاوندان دا اون دا جہنم یعنی کافران واصحاب الجنت خاوندان دا جنت یعنی مومنان اصحاب الجنت هم الفائزون خاوندان دا جنت دم دی کامیاب دی لو انزلنا هذا القرآن کچر منگ نازل کریوی دا قرآن کریم علا جبل پیو غربانی او بدے کے خودر شوی تمیز دخو او دبدو لرئیتو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ خامخابتا لدلوی خاشعا دی یریدن کی متصدعا ٹوٹی ٹوٹی کی دن کی من خشیت اللہ اللہ پاک دا یرنا وتلک الامثال نضربها للناس او دا مثال نامن بیانو دا خلق دا فیدی دا پارا لعلهم يتفکرون دا پارا دی چی دی سوچ و فکر ایمان نوڑی هو اللہ الذی دا اللہ پاک اغزاد لا الہ الا ہو چی نشتر بالمعبود سوا ددو عالم الغیب اللہ پاک بیدی پا غیب باندی و شہادت و پاکارو باندی عالم الغیب و شہادتی کاردی پا موجود و پا معدوم باندی بیدی پا دی باندی عالم الغیب و شہادتی عالم دی پا دنیا پا آخرت باندی والرحمن الرحیم دا اللہ پاک رحمان رحیم ذات دی
هو الله الذي لا اله الا هو الله پاک ذات چې نشته بل معبود سوا ده الملك بادشاہ دی القدوس پاک دی ہر قسم نقائصنا السلام و سلامتیا والد المؤمن تصدیق کون کی دی د پیغمبرانو په معجزات سره المهيمن نگهبان او حفاظت کون کی دی العزیز غالب دی الجبار جبار ذات زور اور دی المتکبر متکبر ذات سبحان الله پاک دی الله عما دا سن یشرکون چې دا مشرکان ورل بیانوي والله الخالق البارئ الله پاک هو الله دا الله دی الخالق پیدا کون کی دی البارئ پیدا کون کی دی د نشناشت لرا یا پیدا کون کی دی د عدم نو وجود لرا المصور تصویر ور کون کی دی او الاسماء الحسنى د الله پاک د فارق استنمون دی يسبح له ما في السماوات والارض تسبیح بیان وی د الله مخلوقات چې پاسمان کې دی هغه مخلوقات چې سمره پزمک کې او العزیز الحکیم او د الله پاک غالب او حکمت والا ذات واخذ